बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बकल कैविटी मुंह उखला नन बमुंग वायु पेरेंक्स सब वायु पेरेंक्स कम त چې مونږ په ساده زبان کې थ्रोट وو وختو کې وته مړی وای صحیح ده थ्रोट مړی کسو ورته ګړګړو وای صحیح ده خو دې ته مونږ سوایو پیرنګس سو ورته وایو پیرنګس یاد ساتئ د پیرنګس شیپ کون شیپی صحیح ده کون شیپ ولی بر سر د دې کولاوي او لاندې چې زیاده با تنګيږي صحیح ده نو د دې شیپ د وجې ته موږ سوایو کون شیپ स्ट्रक्चर به صحیح کون شیپ به کون شیپ وی صحیح شو او ټوټل لینث به د دې صحیح د 12 سنټي میټر نه والا د 14 سنټي میټر پورې به د ټوټل لینث وی د थ्रोट مړی یا پیرنګس ټوټل لینث څومره دی 12 نه 14 سنټي میټر پورې شیپ به صحیح کون شیپ صحیح ده पार्ट्स बे सही दी 3 पार्ट्स दी सो पार्ट्स भाई 3 पार्ट्स की दामंग डिवाइड को ड्यू टू द बल स्ट्रक्चर द वजना सही ना अब खपल दस यो जनरल शेप न लरी सही दे सिर्फ यो लार दा ओ द बल स्ट्रक्चर द वजना छ दे सर बल कम स्ट्रक्चर अटैच हो या ऑर्गन अटैच हो दा गप बेस बानी बदामंग सको द पार्ट्स द डिवाइड को फर्स्ट पार्ट इज कम दे अतमंगवायु नेजो पेरिंग्स द्वेम पार्ट थे मंगवायु ओरो सॉरी पेरिंग्स द्रेम पार्ट इज कम देगा था मंगवायु लेरेंगो लेरेंगो पेरिंग्स फॉर एग्जाम्पल द यो स्ट्रक्चर दे सही ना 3 पार्ट्स ही दी दा यो शेप दे जमू सरा यो इंसान او دای نزل شو دلتوی پیلٹ داوی اپر جا او دلتا داوی لور جا او دی باندې دلته پروتي ټانګ صحیح ده ټانګ ریجن دی دلته دوا آرګن وی دیزه کسی شوی تو ट्यूब स्टार्ट होगी यो दा ट्यूब लाइक भी और यो दा ट्यूब भी यो फ्रंटल ट्यूब भी और यो बैक साइड द ट्यूब भी सही दा ऐसा सही बैक साइड द ट्यूब भी दा फॉर एग्जांपल दावी जमू सारा दे तमंगवायु नजल कैविटी सही ना दी तमंगवायु बकल कैविटी सही ना दे तमंग दा पैलेट चिकम दे दा दी इन पॉइंट दे यू व्यूला दैसे दे यू व्यूला द दीज नवाला तर द दीजी पोरे च दाकम रीजन दे देता मुंग सवायु पेरिंग्स सोरता वायु पेरिंग्स सही ना पेरिंग्स मेन मुंग पर 3 हिस्सों के 3 पार्ट्स के डिवाइड को दा पार्ट से चिकम दे दायो देता मुंग वायु नेजो पेरिंग्स जका दा द नजल कैविटी बैक पार्ट ता स्टार्ट होगी सही शो
دا پاټ چې کوم دی دې ته موږ وایو اورو پیرنګس ځکه چې دا د اورل کیویټي یا د بکل کیویټي پوسټیریئر ته دی دا ریجن چې کوم دی دا لږ دې ته موږ وایو لیرنګو پیرنګس ځکه چې دا د لیرنګ سره اٹیچ دی صحیح ده د چا سره اٹیچ دی د لیرنګ سره نو دا پاټ د ټولو نه انپیریئر پاټ سپیریئر پاټ دی د ټولو نه بره پاټ دی صحیح شو نو د دې وجې نیزو پیرنګس ته موږ اپی پیرنګس هم وایو څه ورته وایو اپی پیرنګس اورو پیرنګس میډل کې دی د دې وجې دې ته موږ څه وایو میزو پیرنګس ورته هم وایو ځکه میډل پوینټ باندې دی کوم چې لوور ریجن باندې دی هغه ته موږ څه وایو لیرنګو پیرنګس نو دا د ټولو نه لاندې دی د دې د وجې دې ته موږ وایو هایپو پیرنګس صحیح ده څه به ورته وایو هایپو پیرنګس اوس چې کوم نیزو پیرنګس دی دا به چېرته دته به انټیریرلی اټیچ څوک نزل کیویټي نو موږ به وو چې دا دی اینډ کله چې posterior part of what posterior part of nasal cavity posterior part is the nasal cavity oropharynx posterior part the cha the buccal cavity صحیح ده کوم چې زموږ سره لیرنګو پیرنګس دی یا هایپو پیرنګس دی دا څه شی دی دا اپر یا سپیریئر پارٹ دی د چا د لیرنګس د لیرنګس څه شی دی سپیریئر پارٹ دی اوس نیزو پیرنګس یاد ساتئ نیزو پیرنګس چې کوم دا نیزو پیرنګس دی نو د یو غوږ نه او د بل کان نه دلته یو ټیوب راځي څه شی راځي یو ټیوب لایک سټرکچر راځي او هغه ټیوب ته موږ څه ویلی اسټیشن ټیوب نو دلته به څه کېږي دا ځای به څه شی اوپننګ پارټ آف اسټیشن ټیوب پارټ آف اسټیشن ټیوب اسټیشن ټیوب دلته به اسټیشن ټیوبس چې د غوږونو نه کم میډل ایر نه چې کم ټیوبس راځي او په پیرنګس کې اوپن کیږي نو هغه به په نیزو پیرنګس کې اوپن کیږي صحیح شو نو دغه ته موږ څه وایو د ټیوبس ته اسټیشن ټیوب اوپننګ پارټ به څه شی نیزو پیرنګس بل یاد ساتئ نیزو پیرنګس چې کوم دی دا به جوړ د چا نه دا به د ciliated columnar ciliated columnar pseudo SEUDO pseudo stratified epithelium دا صحیح شو د کم قسم ټیشوز نه به جوړي د ایکسټرنل لیئر د سیلیټډ به دی وجې دلته به سیلیا موجودي صحیح شو نو دی وجې ته موږ سیلیټډ کولومنر سوډو سټریټیفایډ اپیتھیلیم د د لیئر به د څه نه جوړي یاد ساتئ د د لیئر به جوړ وي د نان کیراټینایزډ squamous stratified epithelium نه صحیح شو د نان کیریټینایزډ نه به جوړي کیریټینایز نه څه شی جوړي زموږ نیلز چې کوم دي ناخن نوکونه چې ورته هیر چې کوم دي او سکین چې کوم دی دا د کیریټینایز سکویموس اسټریټیفایډ نه جوړي خو دا چې کوم دی دا به چا نه جوړي د نان کیریټینایز بکل کیویټي کې چې څومره لیئر دی دام د نان کیریټینایز نه جوړي او دام څه شی دی د نان کیریټینایز سکویموس
स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम. صحیح شو؟ دا دواړه د سیم لیر نه جوړ دي. صحیح ده؟ نو دا شو پیرنګس. پیرنګس مین څه شی دی؟ یو کون شیپ سټرکچر دی. داسې جنرل نور چې څنګه آرګن دي د هغوی فرق نه دی. صرف یو لار ده چې دیو وی ورکړي چاله نیزل کیویټي لا ان بکل کیویټي لا. او د دې ټوټل لینث څومره دی؟ 12 نه 14 سینټي میټر پورې. پارټس یې څو دي؟ 3 پارټس: نیزو، اورو ان لیرینګو یا ایپی پیرنګس، میزو پیرنګس ان هایپو پیرنګس. صحیح شو؟ دا به د اورل کیویټي اینډ پوینټ ته، دا به د نیزل کیویټي اینډ پوسټیریرلی، او دا به چرته وي؟ دا به د سټارټینګ پوینټ اپ لیرینګس. صحیح شو؟ پته تو لګېده د دې چې کوم د لیرینګس چې کوم سټارټ دی دا ځای دې ته مونږ ګلاټس، او دا چې کوم دی دې ته ګولټ. صحیح ده؟ د ایزوپیګس سټارټ پوینټ ته ګولټ او دې بل ته څه وایي؟ ګلاټس وایي. صحیح شو؟ نو دا و آل اباؤټ پیرنګس. یاد ساتئ په پیرنګس کې یو سپیسیفیک شیز پروت دی چې هغه ته مونږ ټانسلز. څه ورته وایو؟ ټانسلز. او ټانسلز چې کوم دي دا لیمفاید ټیشوز دي یا لیمف نوډز دي. صحیح ده؟ دلته څه شی دي په پیرنګس کې؟ لیمف نوډز دي، او لیمف نوډز ته موږ څه وایو؟ ټانسلز. او د دې لیمف نوډز ټایپس څو دي؟ 4 ټایپس دي. څو دي؟ 4 ټایپس لیمف نوډز دي دلته. 4 ټایپ لیمف نوډ ولې دي؟ آن د بیس آف اټیچمنټ چې کوم ځای ته دا اټیچ دي، د چا خواته نږدې دي، د هغه په بیس باندې دی له موږ ډفرنټ نومونه ورکوو. صحیح شو؟ په دې کې چې کوم دي 2 ټایپس ټانسلز چې کوم دي دا فیر فارم کې دي. صحیح شو؟ او 2 چې کوم دي دا سنگل دي. صحیح ده؟ اوس فیر فارم کې کوم دي؟ سنگل فارم کې کوم دي؟ دا ټنګ دی، د ټنګ په اینډ پوینټ باندې چې کوم ټانسلز دي دې ته موږ لینګوال ټانسلز. دا صرف یو ګروپ دی. صحیح شو؟ د دې جوړه نشته. دلته چې کوم میزو پیرنګ نیزو پیرنګ دی، د دې چې کوم پوسټیریر سایډ په دې دیوار باندې کوم ټانسلز دي دا یو پیر دی. صحیح ده؟ کوم ځای کې چې اسټیشین ټیوب انټر کیږي، د اسټیشین ټیوب د بره یو پیر دلته پروت دی، یو چې دلته بل کوم اسټیشین ټیوب انټر کیږي. فار ایگزامپل دلته د دې د بره هم دلته 2 پراته، یو اسټیشین ټیوب د دې غوږ نه راځي، یو د دې نه راځي. نو اسټیشین ټیوب چې په کوم ځای انټر کیږي د هغه د بره معمولی سمال لیمفو نوډز پراته، خو جوړه به یو دلته اسټیشن شو، یو دلته، نو یو به دلته یو به دلته. او دغه ته موږ ټیوبل ټانسلز. 2 ټانسلز دی دیږي کې چې دا کوم دا شیز راخده شوی دی یو ویولا، یو د دې نه دې سایډ ته رائټ سایډ ته، یو تی لیفټ سایډ. نو هغه هم جوړای، نو هغې ته موږ پلیټاین ټانسلز وو. فار ایگزامپل زه جوړوم یو ساده سټرکچر. فار ایگزامپل دا زمونږ یو ویولا ده. د ټنګ په دې اینډ پوینټ باندې دلته یو ټانسلز وي، کوم ته چې موږ څه وایو؟ لینګوال ټانسلز. 2 ټانسلز دلته رائټ سایډ ته او لیفټ سایډ ته. کله ته بکل کیویټي خوله کولاو کې نو مخامخ به تاته ښکاري دا یو ویولا ده. فار ایگزامپل نو په دې سایډ به تاته یو ټانسلز ګروپ ښکاري، یو به دلته ښکاري. دیو ته موږ وو پلیټاین. پلیټاین ټانسلز. خو دا به صحیح جوړه به 2 به دا صحیح ده، یو به نه، یو به رائټ سایډ ته، یو به لیفټ سایډ ته. دا به سنګلی، دا به صرف یو وي، د زبان په اخر پوینټ کې پروت وي، صرف به یو وي. په دې نیزو پیرنګس چې په دې باندې کوم اسټیشین ټیوب انټر کیږي او لیفټ هم دلته چې کیږي را انټر کیږي. نو یاد ساتئ ته دې په دې اپر پورشن باندې په دې باندې اسټیشین ټیوب داسې را انټر کیږي. صحیح ده؟ د دې په دې اپر پورشن باندې دلته سمال ګروپ اپ لیمف نوډز دي، او دغه لیمف نوډز ته موږ وو ټیوبل ټانسلز. او د دې تعداد څوی 2 رائټ اینډ لیفټ.
یا وی بالکل چې دا یو ویل به ته مخامخ تاسو بیک سایډ باندې وګورئ نو دلته به تاسو ته یو ګروپ ښکاره شي چې دا یو لږه لاندې ټنګ دې پریس کړي دا یو اچوته شي خوله داسې کوي بره به تاسو ته په دې نیزو پیرنګس کې مخامخ په دې دیوار باندې څه ښکاره شي لیمپ نوډس ښکاره شي او دغه لیمپ نوډس ته موږ څه وو پیرنجیل ټانسلز او دام سنگل وي څه به سنگل دا به هم سنگل وي او دا به هم سنگل وي ټیوبل رایټ ان لیوب پیلټاین رایټ ان لیفټ که خیال هم کلی دا یو رنګ سټرکچر جوړی او دا چې کوم ساینټیسټ ډسکور کړی و نو هغه دې لا خپل نوم ورکړی و والډیارز رنګ صحیح ده والډیارز رنګ دا ورله هغه خپل نوم ورکړی و دا کوم رنګ چې جوړ شو ګورې د دیز نو دا یو ټانسلز فار ایگزامپل دلته شو یو دلته شو نو دا یو رنګ جوړ شو او دې رنګ ته هغه خپل نوم ورکړی و والډیارز رنګ صحیح شو نو ټانسلز په دې شیپ کې پراته او ټانسلز د دې سره پاره دلته ولې دومره زیات ټانسلز دي لیمف نوډز دي د دې وجې دي چې ایروم دلته انټر کیږي باډي ته او خوراک چې تکمو کې غم باډي ته د دې نه انټر کیږي نو دلته یو خیال کلی د زیت مایکرو ارګانیزم انټری پوینټ دا دی نو چیکینګ بیلنس پوینټ بم دلته دلته چې څومره زیات چیک پوسټي نو فایده به باډي ته سیوای ځکه چې څومره مایکرو ارګانیزمز راځي هغه د پاره دوی څه شي کوي لیمفوسایټ سیکریټ کوي او هغه څه شي کوي کیل کوي صحیح ده نو د لیمفوسایټ په تھرو باندې دا غوي کیلینګ کوي نو د دې وجې دلته تعداد سیوا ده د ټانسلز په سټارټینګ پوینټ باندې تعداد د ټانسلز څه دی سیوا ده څلور قسم ټانسلز دي زموږ سره یو د پیرنجیل ټانسلز لینګوال ټانسلز پلیټاین ټانسلز دا پیرز چې کوم دي پیرز به کم کم ټانسلز دي د پیلټاین ټانسلز او د ټیوبل ټانسلز دا به دوی او کم چې سنگل دي نو لینګوال LINGAU لینګوال بم سنگلی او پیرنجیل بم سنگل ټانسل صحیح ده نو څو ټایپ شو یو پیلټاین دی یو ټایپ بل ټایپ ټیوبل دی 2 3 لینګوال ان 4 پیرنجیل صحیح ده نو دا دی ټانسلز دا ټانسلز به وی چرته دا په پیرنګس کې وي صحیح ده او کله چې د دوی انفیکشن وشي دغه ته به موږ سو ټانسلایټس سورته ټانسلایټس او د دې انفیکشن چانسز سیوا ځکه چې دا انټری پوینټ دی مایکرو ارګانیزم چې اٹیک کوي پیل عدل تک کیږي نو د دې وجې د دوی انفیکشن زیات کیږي چې کم زموږ سره زیات انفیکټ شي کم ټانسل نو هغه به موږ ریموف کوو او د دې ریموف کولو ته یا د باډي نه لري کولو ته دې ته موږ ټانسلیکټومي نو کو یو یا دوه ریموف شي سفر نه کوي ځکه الریډي سره ټانسل زلتا ډیر دي صحیح شو نو this is all about tonsils